الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى سورہ اعلی شروع کو دی صورت نوم دے سورہ اعلی. اعلی اوچتوالی تویلی کی انک انت الاعلی. اللہ موسیٰ علیہ السلام تو انک انت الاعلی تا اوچتے تب میدان گٹے نو اعلی پا مانا دا اوچتوالی دے. دا راواگی سے شو دی صورت تا بطوری نوم کی خودے شو مکی صورت دے او موازیع او دا دی چکم مضامین دی نو بیشمار دی او ټول دا اللہ دا ذات سرا او دا اللہ دا صفات سرا تعلق ساتی او دا قرآن کریم عظمت شان پا دی کی چکم دے ذکر شوے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی. سبح دا امر دے پاک گنا پاکی بیانوا دنوم د خپل رب اعلی چې هغه پورته دی ډېر لوی شان والا دی. او همدا وجه وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیات تلاوت او ترجمه او صحابو ته اورو نو بیا دا وفرمایل چې تاسو په خپله سجده کې دا وګرځوئ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی درې ځله وذالک ادناه که پنځه ځلې ویلی شي اووه ځلې ویلی شي. دا بله خبر چې امام با ډېر زیات نه وایي درې ځله به وایي او بعضې علما وایي چې څلور پنځه ځله دی وایي. عبدالله زوی د مبارک وایي چې پنځه ځله دی وایي دې لپاره چې مقتدیان کم از کم درې ځله ووایي. الذي هغه ذات خلقا چې مخلوقی پیدا کړی دی فسوا پس برابر کړی دی. نو دلته مفعول ذکر نشو او د مفعول د نه ذکر کولو وجه په معنیو کې عمده به تاسو ته ښایي چې تعمیم مقصد دی. خلق الخلائق تمام مخلوقی پیدا کړی تمام مخلوقی پیدا کړی دا الله نه علاوه بل خالق شته دی نه. فسوا نو بیا یې برابر کړی دی داغی جوړ داغی اندامونه داغی شکل داغی صفات داغی کمالات دا ټولی برابر کړی دي. او والذی قدر فهدی او هغه ذات چې اندازه کړی دی هر یو څیز لره هر یو څیز داغی تقدیر او داغی اندازه الله تعالی خپل علم کې برابر کړی دا. فهدا او خونه کړی دا هر یو څیز ته د ژوند تیرولو چې ته به څنګه ژوند تیروي. ډېرې داسې مسایل دي چې هغه بغیر د زده کېدلو نه خلکو ته زده دي. دا ګوره دا چرګوټې چې دا انډه ماته شي او چرګوټې ترې راوځي دته چا دا خبره ښودلې ده چې ته به دا خوله داسې وازه وازه کوې نو پینګ پینګ به کوې او دته چا دا ویلي چې دا دانه ده ستا د خوراک ده ستا د منفعت او پیدې دپاره ده دا به ته راوچتې ټونګه به داسې وې او خوله به واضح او پایپ کې راوچتې. دا ټول د دې معلم الله رب العزت دی. دا تعلیم الله ورکړی دی هر یو څیز ته. او والذي اخرج المرعى الله هغه ذات دی چې رایستلی دي شینکو لره دا شینکي رایستلی دي. یعنی تاسو چې دا څاروي سره وئ
دیو جنا مفسرین ترجمه چاره کوي، یعنی د سارو د خوراک سامان دا چاره ایستلی دا الله رب العزت. او دغه چې شینکي وي نو اوم په خلق په دې باندې فایده اخلي. فجعله غصاء احوا، پس وګرځوي بیا الله دې لره غصاء ریزې ریزې احوا تک تور رنګ شي. حالانکه دغه بیا یو زبردسته جیده خوراک د سارو دپاره د هغې نه ساز شي. او بیا الله رب العزت دا خو یو عام احسانات د الله تعالی په انسانیت باندې ذکر کول. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله خپل احسان ذکر کوي. سنقرئک فلا تنسى، زردا خامخا به موږ لولو په تا باندې دا قرآن فلا تنسى، پس ته به نه هېروې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مدرسې ته نه وتلی، تا چا تلمذ او د چا شاګردي نه وه کړې، د چا نه ټکی نه و یاد کړی. او د هغې باوجود چې جبریل علیه السلام په مختصر وخت کې د قرآن کومه حصه هغې ته وویله، هغې نه به نه هېرېدله. الله ورته ویلي فلا تنسى، ته به نه هېرې. دا واحد دلیل دی او اعلی دلیل دی د پیغمبر خدا د صداقت چې یو امی انسان چې هغه چرته د استاز مخې ته نه دی کېناستلی، تعلیم او تربیت دا چا نه زده کړی نه دی، او داسې یو عزیز او زورور کتاب قرآن هغه چې کم جبریل وایي د نه ټکی نه ایریږي الا ماشاء الله، مګر هغه چې د الله خوښه شي نو ستا د سینې نه ایرږي. داسې ډېر تاسو چې دا بخاري وایي، داسې ډېر د قرآن حصې صحابه وایي دا مونږ به ویلې، بس بیا مونږ نه ایره شو چې پیغمبر خوا ته ویلې، ویل ما نه م ایره شوې. دغه وقتي طور به الله را لېږلې وه، او بیا الله رب العزت دې الا ماشاء الله کې دې ته اشاره ده، مګر هغه حصې چې الله تعالی وغواړي هغه ستاسو نه هېرېږي. انه یعلم الجهر وما یخفا، یقینا د الله پوهېږي په جهر باندې که تاسو یو شی په ډاګه کوئ او په ډاګه خبرې کوئ، وما یخفا هغه چې پټي ښکاره او پټ الله رب العزت ته معلوم دي. د هر څه د الله رب العزت په علم کې دي. دې زبانې نن بس کوو او دا یو کار دی، دا نن د دغه دا دغه کوي، دا دغه به اوس ودرئ، دا پیلرې کوي دلته دا ستنې ودرئ، نو دا سیخ مونږ دننه ایښی دی. نو تا ټول د دې سبق د شروع نه مخکې ټول لاړ شئ او یو دغه چې ګوتې ګورې خرابې نه کوي خپلې، دا کم غټ هلکان دي دا لاړ شئ واړه ورسره بوځئ او یو دغه رالی په 3 او په 4 کسه باندې او راوړئ او بار د توتان دی خوا ته نه دی، د توتان خوا ته یې داسې کېدی.